بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورو تاسو ملګری زیشان احمد. امید لرم چې ټول بخیر وخت مو ختیریږي. نن سره بل ډېر زبردست کوم نیوز راغلی، بریکینګ نیوز راغلی د پاکستان د انډیا حواله سره. د کرکټرانو چې کومې خبرې کړې دي، محمد یوسف شو، شعیب اختر شو، ویرات کوهلی شو، عمران خان شو، بابر اعظم شو، ډېر ښایسته خبرې د پاکستان د انډیا د میچ حواله سره هغې باندې به هم بحث کوو. د دې نه مخکې تاسو زما پیج نه لایک کړی، فالو کړئ، ضرور لایک فالو کړئ، چینل مې هم سبسکرایب کړئ. نو ډیره مننه. او خپل راځو خپل ټاپک طرف ته. پاکستان انډیا چې کوم میچ دی ابا سبا لوبېږي په 9 بجې باندې، نو ډېر زیات انتظار دی د پاکستان چې کوم کراوډ دی، کوم خلک دی، کوم فینس دي، کو بهر دي، کو دلته پاکستان کې، نو ډېر زیات انتظار کوي ځکه چې پاکستان انډیا ډېر یو غټ ټاکره غټ میچ د ایونټ ټول نه غټ میچ کوم پاکستان انډیا. موږ ټول زیات انتظار کوو چې پاکستان او د انډیا میچ په قدر چونکې هغه ورځ هم لړ چې اوس پاکستان انډیا میچ هم نږدې سبا بکیږي. د نه مخکې چې کوم خبر ورکړی د شعیب اختر چې پیشنګویي ورکړې ده چې انډیا کوم فائنل چې پاکستان انډیا ترمنځ نه کیږي، خو چونکې هغې د خپله پیشنګویي ورکړه، دی هم ویلي دي چې پاکستان چې کوم بیټینګ دی چونکې دغه په نسبت باندې انډیا چې کوم ټیم دی د هغې په نسبت باندې ډېر زیات کمزوری دی. کوچري وګورئ، د انډیا سره ډېر زیات سترانګ ټیم دی. ویرات کوهلی وګورئ، روهت شرما وګورئ، راهل وګورئ، جډیجا وګورئ، ټول آل ټیم تاسو کمبینیشن ډېر زیات مضبوط دی پاکستان په ټیم باندې. خو چونکې پاکستان باره کې شعیب اختر چې دا T20 ایونټس دي، هېڅکله هم دا پته نه لګي چې T20 میچ څوک ګټي. هر قسم ټیم کې د میچ کوم نقشه ده بدلېدی شي، او دی هم ورکړي چې انشاءالله چې پاکستان چې کوم میچ دی انډیا فاینل دا به انډیا او پاکستان ترمنځ کېږي. چونکې دا خپله پیشنګویي د الله دی چې چین ټراپۍ په شان پاکستان او انډیا فاینل بیا هم راشي. بل طرف ته رمیز رجا هم دا ویلي دي چې زه پاکستان ټیم کې دا پوټنشل دا صلاحیت یې نه ما چې پاکستان څه باندې چې کوم میچ هغې باره کې خبره ورکړې ده چې دا به سوپر اوور ته رسي. نو دا مسله خپل رای ورکړی، خپل رای دې ته ویلی شي ځکه چې موږ هم ورکوو، ستاسو هم حق دی د پاکستان د نور ټیمانو سره هغه دومره ګرم نه لکه مطلب اوس موږ ویلي دي چې نیوزیلینډ سره کوم میچ ابا ډېر زیات ګرم ځکه چې نیوزیلینډ زموږ سره څه کړي په پاکستان کې، نو هغه موږ ته ډېر زیات زموږ دپاره ډېر زیات یو اهم میچ دی. بل ته بابر اعظم ویلي چې ټیم چې کوم کمبینیشن دی هغه ډېر زیات زبردست دی، ټول کېړیان پیټ دی. او سرفراز احمد باره کې هم یو زبردست خبر ورکړی دی، که ضرورت وي موږ ته فیق شو. سرفراز احمد یو سینیر کیلاړي دی، د هغې څه تجربه ده، د چین ټرافي د پاکستان لپاره ګټلی، ډېر موسټ سینیر کیلاړي دی، ښه وکټ کیپر دی. نو هغه موږ په ټیم کې شاملوي، چونکې اوس هغه د بار کلران چې کوم اعلان کړی اوس د هغې په فلحال په ټیم کې ځای نه کېږي. خو دا یې ویلي دي چې که موږ ته ټیم راغی، مطلب ضرورت راغی، سرفراز احمد هم په ټیم کې شاملولی شو. بل طرف ته محمد یوسف ویلي دي چې پاکستان ټیم چې کوم دی د ورلډ کپ لپاره یو ډېر زیات زبردست ټیم دی، او زه په پاکستان ټیم کې هم دا قابلیت یم، دا صلاحیت یم چې پاکستان ټیم دا ورلډ کپ وګټي، بلکې انډیا هم بیټ کړي. پاکستان ټیم کې هغې د حسن علي باره کې خبرو چې حسن علي ماشاءالله یو ښه فیلډر دی، ښه بالر دی، او ښه ویټینګ کوي، هارډ هیټر دی. شاداب خان یو ښه سپینر دی. د اماد اسیم باره کې خبرې وکړې، دا خبرې هم کړې چې پاکستان ټیم چې کوم کمبینیشن ډېر زبردست دی نن سبا. نو بالکل هغه موږ ته هم پته چې پاکستان ټیم کمبینیشن ډېر زیات زبردست دی، خو چونکې پرفارمنس چې کله په پیچ باندې کېږي، په ګراونډ کې کېږي، نو هغه هلته رنګ راوړي. الله دې کړي چې سبا چې کوم پاکستان میچ دی هغه پاکستان وګټي، انډیا له شکست ورکړي. ځکه زموږ ټولو تمنا همیشه دپاره چې پاکستان انډیا میچ موږ دا دعا کوو چې الله پاکستان باندې میچ وګټلی انډیا باندې وبایدلی کړي. نو زموږ ډېر زیات در زړه جوش شي. ډېر اکثر پکې داسې موږ چې پاکستان میچ وګورو زه هم ډېر زیات خفه کي، خفګان راورسېږي. خو انشاءالله دې پرله به دا نه کېږي، دې پرله پاکستان ټیم به انشاءالله یو په نوي انداز سره، په نوي ولوله، په نوي جوش خروش سره به انشاءالله وځي میدان ته او دا میچ به ګټي. تاسو هم د پاکستان ټیم لپاره دعاګانې کوئ، موږ به هم کوو. نو امید لرم چې ستاسو په دا شارټ غونډه کې ویډیو خوښه شوي وي، نو خوښه شوي دا ویډیو ضرور لایک هم کړئ، شیر یې هم کړئ. تر بله ویډیو پورې خپل ورځ د شان الله ورکړي. جزاک الله.